نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يابى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لقوم عيد وهذا عيدنا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاضرین و سامعین عزتمندو مشرانو کشرانو ځوانانو الله سبحانه وتعالی رحیم کریم ذات موږ او تاسو ټول مسلمانانو سره او ټول امت سره د الله سبحانه وتعالی معامله د فضل ده تیر امتونو سره الله پاک د عدل معامله
مونږ او تاسو سره د الله پاک د انتهایی د لوی فضل د کرم معامله الله سبحانه وتعالی رحیم کریم ذات په دغه وخت کې نن الله پاک په موږ او تاسو باندې خصوصي مهربانو خصوصي نعمتونو په خصوصي فضل سره خاص دا رحم فضل انعام احسان وکړو چې الله پاک رحیم کریم ذات خپل اراده سره په دې نن شپه کې تر اوسه پورې په پوره دنیا کې د زرګونو انسانانو الله پاک همیش د پاره تشکیل قبرونو ته وکړو او موږ او تاسو الله پاک رحیم کریم ذات بیا چې کم دی د توبه مهلت خپل د یا ذکر عبادت راضي کولو مهلت د خپل د قبر د آخرت د تیاری مهلت الله پاک موږ او تاسو ته راکړو عزتمندو په دې باندې الله رب العزت موږ او تاسو ته زبانی قولی بدنی او مالی ډېر شکریا ادا کول پکار دي هغه د عزتمندو چې زمونږ د زبان د ژبې هغه ذکر هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې او د احادیثو نه ثابتې سنتي د موقع محل مسنون دعاګانې د هغې اهتمامي دغه رنګ بدني عبادت هر عمل د محمد رسول الله سنت طریقې مطابقي نو دا بدني شکریا ده همدارنګه مالی عبادت کې د الله په حکمونو محمد رسول الله طریقې په زکات کې لی په خیرات کې مهي په صدقاتو په سرسایو فطرانو کې مهي خدای عزتمند دا موږ تاسو لپاره د الله پاک مالی چې کم دی نو شکریا عزتمند الله رب العزت نن پشپش پکې سهار پورې په پوره دنیا کې د زرګونو انسانانو الله پاک هسپتالونو ته تشکیل وکړو ډېر څه غواړي نشي کولی الله پاک موږ تاسو ته کم دی دا موقع راکړی عزتمندو د دې نه فائدہ او چتول غواړي دا قیمتي کول غواړي عزتمندو د دې نه فائدہ او قیمتي کول بدای چې زمونږ استادو هر عمل هر وینا هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک او نورانی طریقه باندې نن چې الله په موږ تاسو کوم ځای کې جمع کړو الله په خاصه مهرباني په چې موږ تاسو په کلی کې د عیدګاه یو کمی هغه الله پاک ورکو چې دا د اختر موس په عیدګاه کې کول زموږ استاد د پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سالانه سنت دي په کال کې یک بار چې کم دین ودای بیا عزتمند الله پاک رحیم کریم ذات موږ تاسو سره دومره د خصوصي فضل کرم احسان معاملې وکړه چې نن په دې شپه کې تر اوسه پورې په پوره دنیا کې زرګونو انسانانو جیلونو ته تشکیل وشي عزتمندو الله پاک موږ تاسو خپل کور ته عیدګاه ته د اختر د موز لپاره چې کوم الله پاک تشکیل وکړو الله پاک موقع راکړه مهلت راکړه عزتمندو چې د دې موږ تاسو عزتمندو قدردان شو عزتمندو د دې د الله پاک خصوصي انعامات مهرباني عزتمندو موږ تاسو چې کوم نه قدر وکړو عزتمندو د ځړنه الله پاک رحیم کریم ذات عزتمندو نشته اشتکول کوي عزتمندو او موږ تاسو عزتمندو د الله پاک په اراده سره موجود شو هغه الله پاک عزتمندو اوس د الله پاک په اراده سره باقي هغه الله پاک په دنیا کې راضي کول دي عزتمندو کوم او تاسو بیا د دنیا نه تل غواړي عزتمندو په خپل خوخه باندې تل نه شو چې الله پاک نه غواړي خپل وجود کې نه راغلي عزتمندو د الله پاک په خوخه اراده سره اوس په دنیا کې باقي نه یو عزتمند په خپل خوخه اراده سره او چې کله الله غواړي نو بیا په خپل خوخه مرزي په دنیا نه زوبنه نو الله پاک په خوخه هغه الله رب العزت غواړي موږ تاسو نه چې ای زما بنده د بلوغ نه رستو چې څومره ما ته په دنیا کې ژوند مقرري دام زما په خوخه په مرزي تیر کا په آخرت کې بستا خوخه مرزي وي په آخرت کې الله پاک
جنتی ته د خپل دو صفاتو نه د صفتونه به ورکي الله په حی د همیش د پاره چې کم دی نو هغه حیات حی د ژوندی دی دا جنتی به همیش همیش د پاره عزتمندو په جنت کې به ژوندی به عزتمندو هو چې د هغه ازادۍ د جنت ژوند لپاره په دنیا کې د پابندۍ والا ژوند عزتمند اختیارول دي د محمد رسول الله د طریقې عزتمند موږ تاسو په هر کار کې په هر عمل کې په هر حال کې پابند عزتمند او بل صفات به عزتمند الله په هر جنتی ته خپل اراده به ورکی عزتمند او د جنتی په لکه کې کم وخت د کم شي ارادي سغوال غشبه ته موجود عزتمند هغه آزاد د خوشاله ژوند واغې عزتمند هغه د پر الله پاک سبب د دنیا د مختصره ژوندۍ عزتمند د پابندۍ ګرځولې ده موږ تاسو مسلمانان عزتمندو په انسان باندې په دنیا کې سلور حالات راځي چې په دې کې موږ تاسو عزتمندو آزاد نه یو ذمہ دار او پابند یو په انسان باندې په دنیا کې عزتمند یو حال راځي د راحت و د په مقابله کې عزتمند بل د مصیبت حال عزتمندو په انسان باندې په دنیا کې عزتمندو یو حال د راحت راځي بل د مصیبت راځي عزتمندو دریم حال د باندې په دنیا کې د اطاعت راځي او سلورم د معصیت راځي عزتمندو بس دا سلور حالات نه عزتمندو په یو وخت کې انسان خالی نه یا د حال د راحتي او یا حال چې کوم عزتمندو د مصیبت دي نو پر راحت کې عزتمندو شکر دی د راحت په حال کې عزتمندو د الله شکر دی محمد رسول الله په طریقه باندې عمل کول عزتمندو تپوس سره عزتمندو او د مصیبت په حال کې عزتمندو صبر دی الله سبحانه و تعالی صابرین سره عزتمندو د اطاعت په حال کې عزتمندو موږ تاسو پابند یو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې عزتمندو او د معصیت په حال کې عزتمندو موږ پابند دي د توبې عزتمندو د استغفار د پای کې ندامت او توبه او استغفار عزتمندو نو په دغه حالاتو کې عزتمندو موږ تاسو دارنګ پابند یو څنګه په دنیا کې په تیار کې په هر ځای کې د رڼا ضرورت دي په تیار کې کله چې شپه تیار را خوري شي نو په هر ځای کې موږ تاسو ته بیا ضرورت دی د رڼا نو دا رنګ په دنیا کې په هر حال کې عزتمندو موږ تاسو د محمد رسول الله عزتمندو د طریقې پابند یو نو په دغه کې موږ تاسو د پاره عزتمندو بیا په دنیا کې برکات دي او راحتونه دي عزتمندو او د الله په مددونه نصرتونه دي عزتمندو او په آخرت کې موږ تاسو د پاره د الله پاک رضا ده او د جنت په شکل کې عزتمند اکرام د اعزاز عزتمندو او قدر موږ تاسو عزتمندو په دغه حالاتو کې خپل ځان آزاد کړو نو بیا عزتمند دغه عبادت دا عادت او رواج دی بیا چې موږ تاسو د مصیبت په حال کې خپل ځان عزتمند آزاد غو ازادي کوو او دغه رنګ عزتمندو د راحت په حال کې خپل ځان آزاد غو ازادي کوو عزتمندو د اطاعت په حال کې خپل ځان آزاد غو ازادي کوو عزتمندو او دغه رنګ چې کوم دی د معصیت په حال کې خپل ځان آزاد غنو د محمد رسول الله د سنت طریقې عزتمندو نو دا عمل بیا عادت او رواج دی عزتمندو په عادت او رواج سره انسان په ژوندۍ کې انقلاب او تبدیلی راځي نه د الله پاک عزتمند دي سره د خیر او د برکت د سکون او د محبت او د اتفاق او د امن عزتمند وعده په دنیا کې ده او نه په آخرت کې د الله پاک راضي کېدو او د جنت عزتمند هغه وعده ده نبی علیہ السلام حدیث مبارک کې راځي چې څوک زما یو سنت طریقہ زما د امت د بګاړ او فساد په دور کې عملی کې اختیار کی نو دا داسې دي لکه یو کس چې کم دی د اور انګاس کروټ کې پلاس کې ونیسي یعنی څه مطلب ګران او مشکل دي عزتمندو نفس او طبیعت ماحول سره پکې جهاد ضرورت دا ګران کار دی چې دا داسې دي لکه د اور انګاس کروټ کې په خپل لاس کې نیول کم وخت کې چې کله زما د امت ان د فساد امتی الفاظ راځي چې من احیا سنتي ان د فساد امتی چې چا زما یو سنت طریقه ژوندۍ کړه عملی کړه او زما امت د بګاړ او فساد په دور کې عزتمندو د امت بګاړ او فساد دور به کوم عزتمندو چې کله موږ مسلمانان عزتمندو دنیا پرسي دنیاداران عزتمندو او موږ د دین په مقابله کې عزتمندو دنیا ته ترجیح ورکوي عزتمندو د خپل دین نه عزتمندو غافلان یو نو په دې وخت کې نبی اسلام بارک فرمایلی چې زما یو سنت طریقه
هغه ټینګه ساتل پاغه عمل کول داسې دي لکه په لاس کې سکروټ کې د اور انګار نیول. بل حدیث مبارک کې راځي چې چا زما د امت د فساد په دور کې زما یو سنت طریقه ژوندۍ کړه، الله پاک دته د احد د بدر د 100 شهیدانو برابر به اجر ورکړي. من احیا سنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهید. بل حدیث مبارک کې راځي من احیا سنتي فقد احبني، چې چا زما یو سنت طریقه ژوندۍ کړه یعنی عمل کې اختیار کړه نو د ما سره محبت وکړه. ومن احبني كان معي في الجنه، او چې چا په دنیا کې ما سره محبت کوي به په جنت کې ما سره یو ځای وي. بل حدیث مبارک کې راځي عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې شپږ قسم خلق دي پاغي باندې زه لعنت وایم. شپږ قسم خلق دي چې پاغي باندې زه لعنت وایم. دا شپږونه او هغه د اتارک سنتي چې زما د سنت په خودن کې په پاغه باندې چې کم دی نه زه لعنت وایم. عزتمندو الله پاک په موږ تاسو باندې خاص کرام احسان مهرباني فضل کوي. عزتمندو چې الله پاک په دور فتن کې موږ تاسو عزتمندو حالات سازگار کړ موقع او وس توفیق الله پاک راکړ د عیدګاه او په عیدګاه کې د جا اختر موږ ادا کول. عزتمندو دا د نبی علیہ السلام مبارک هغه سنت دي چې دا په کال کې یو ځل دي. عزتمندو دا په کال کې د ډیر زیات اهتمام پکار دی. کتاب کې راځي عزتمندو سلور قسم خلق دي چې هغه چې کم دی د سلورو خبرو په وجه باندې په نورو سلورو کې دروغجن دي، باطلان دي، دروغجن دي. و یو هغه کس دی چې د الله پاک د محبت دعوه کوي. الله زمونږ الله د رحمان رحیم دی، موږ ته دا نعمتونه دا احسانات دا مهرباني دا فضل کړي. د الله پاک د محبت دعوه کوي او د الله د منع کړي شوي کارونو نه د حرام نه ځان نه بچ کوي. دې په دې خبره کې باطل او دروغجن دی. الله پاک دې عزتمن د دې دروغ نه موږ حفاظت وکړي. دروغ عزتمن داسې دي دا دوزخي خبره ده. دروغ سږي ګناه کبیره ده. عزتمن انسان دوزخ ته رسي. عزتمن دویم نمبر عزتمن هغه کس وي خپل خبره کې دروغجن دی، جھوټه دی، باطل دی، چې کوم کس د جنت د محبت دعوه کوي لیکن د الله پاک په اطاعت کې مال نه خرج کوي. الله حکم دے زکات ور کوي، الله پاک حکم دے چې کم دینه سرسایي فطرانی ور کوي، د الله پاک حکم دے زما په دین په مسجد په مدرسه باندې چې کم دینه خرج کوي. الله حکم دے په خپل ځان باندې مال ولګو دین زکا او دین په دنیا کې اشاعت وکا. الله حکم دے غریبانان او عاجزان او مسافرانو سره تعاون مالی کوي. الله حکم دے پیغمبر چې صدقې ډېری زیات کوي. د صدقو په ذریعہ سره د خپل بیمارو د بیمارانو علاج کوي. وې کوم کس د جنت دعوه کوي او د الله اطاعت کې مال نه خرج کوي وې دې په خپل خبره او دعوه کې دروغجن دی. دریم نمبر وې کوم کس د جنت اعلی اوچته مرتبه او درجه غواړي خوخي دی محبت کوي او غریبانو سره هم نشینی نه اختیاري، غریبانو نه نفرت کوي، غریبانو سره محبت نه کوي، غریبانو سره ناست ولاړ نه کوي، د غریبانو خیر خبر نه اخلي وې دې په خپل خبره کې دروغجن دی. سلورم وې کوم یو کس مسلمان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت دعوه کوي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقو اتباع پیروي نه کوي، د محمد رسول الله د طریقو اتباع پیروي نه کوي. عزتمندو الله سبحانه و تعالی رحیم کریم ذات موږ تاسو ته کوم دی دا لوی نعمت راکړی، لوی انعام، لوی فضل او کرم چې د دې موږ تاسو عزتمندو قدردانی وکړو. عزتمندو په دنیا کې الله سبحانه و تعالی د موږ حکم دی، د ذکر، د روزي دی، د صدقات د عزتمندو او کجره زمونږ منځونه ډیر وي، زمونږ روزي ډیر وي، زمونږ صدقات ډیر وي، نو د سره د الله مدد حفاظت باندې دا جزئی دین دی. معاشره چې خرابې وو، معاشره خرابې بیا په جزئی دین باندې الله پاک مدد حفاظت نصرت وادي نه پوره کیږي. د معاشري د خپل موږ ته د فکر کول پکار دي. معاشره سره درستيږي
انسان جنت والا پس جوړیږي افش السلام په خپل میاس کې الله پیغمبر سلام عام کوي پیجنې کنا وړوکه کلوې د خپل او پردې دی کنه افش السلام د سره معاشره جوړی دا د معاشري دین د عزتمندو واطعم الطعام په خلق باندې طعام خروي غریب دې کا مالدار دې مشر دې کا کشر دې خپل دې کا پردې دې وړوکه دې کلوې د اطعم دا د معاشري دین د عزتمندو د سره معاشره چې کومه درستيږي وصل الارحام خپلوانو سره خپلولي پالي سره رحمي کوي دارو دا د معاشري دین دی که معاشره خراب وي معاشره کې سلام نشته عام په معاشره کې طعام خور نشته عزتمندو په معاشره کې صله رحمي خپلولي پالل نشته عزتمندو وصلوا بالليل والناس نيام او د شپې موږ کوي کله چې عام خلک دي یا تدخل الجنه بالسلام جنت ته په سلامتیا سره داخل شي بیا جنت ته په سلامتیا سره ده ورونو جنت د لپاره موږ ته دا اعمال کول دي خپل معاشره چې کوم د سره درست کول دي او د دوزخ نه بچ کېدو د لپاره د دوزخ نه بچ کېدو د لپاره د موږ درې کارونه کول دي د دوزخ نه بچ کېدل هم ضرورت دی او جنت حاصلول هم ضرورت دی ټیم پوره دی ان شاء الله ملګری خاموشي اختیار کو یو دو خبرې دی بس بیا وځو درېږي عزتمندو یوازې که په ګڼه کې د الله پاک نه یره د دوزخ نه به په دې بچ کېږو په دې منځونو په ذکر تلاوت باندې په ذکر نه بچ کېږو عزتمندو چې د ګناه نه توبه ایستل دوایي ده څه شی دی ګناه نه توبه ایستل څه شی دي مریض ته هم دوایي ضرورت دی که نه بیا دا نفلي صدقات خیراتونه منځونه عزتمندو دا څه شی دي دا مقوی غذا ده طاقتوره غذا ده یو مریض دوا نه کوي او خخه خوراکونه کوي الټه به بیماری زیاتېږي که خقیبه لومړی عزتمند توبه وباسو انشاءالله چې کوم د معاشري دین د اوسه پورې موږ اپناو کړی نه دی انشاءالله نو ګوره الله پاک نه یوازې تنهایي کې ګڼه کې الله نه یره دوزخ نه به الله پاک مو په دې بچ گئی دویم نمبر تنګي که فراخي میانه روي اختیارول خواهشات نه پوره کو اسراف فضول خرچانه نه کول دنیا په لحاظ سره تنګي که فراخي غریبي که مالی میانه روي اعتدال عزتمندو د سره به دوزخ نه به بچ کېږو انشاءالله آخري خبره ورونو متوجه شو په رضا کې په ناراضګۍ په دواړو کې انصاف خبره د انصاف فیصله کول عزتمندو د انصاف ملګرتیا کول انصاف اختیارول په دې سره به د دوزخ نه بچ کېږو وروڼه یو کس نه خوشحاله وي که خفه عزتمندو خو چې د هغه معامله راغله د هغه په حق کې فیصله د انصاف فیصله د عدل انصاف خبره عزتمندو په دې سره به د دوزخ نه به بچ کېږو عزتمندو الله پاک موږ او تاسو ته منل نصیب کړي اوس به انشاءالله چې کوم دنه موږ وي د موږ ټیم پوره دی ملګري متوجه شي نت نو کو د خلاصه 2 رکعاته واجب موږ ادا کوم د دې وړوکي اختر سره د واړو زائد تکبیرونو پدې حاضر وخت پدې حاضر امام پسې محمد کعبی شریفی په طرف الله اکبر بیا چاته نو ور دي نو بس وای پدې امام پسې بس خبره ده بس نت نو کو د خلاصه 2 رکعاته واجب موږ ادا کوم د دې وړوکي اختر پدې حاضر وخت سره د واړو تکبیرونو زیاتو تکبیرونو پدې حاضر امام پسې محمد کعبی شریفی په طرف الله اکبر